کتونکو په دغه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې چې کوم د طالباتو دغه لوبې روانې دي، د دې نه مخکې چې کوم دي د میل لوبې وشولې، نن فیمیل دي. په دغه کې باچاهان یونیورسټۍ نه طالباتو هم برخه اخیستې ده. د هغوی سره څو خبرې اترې کوو او دلته کې د زنانو کې ډېر زیات ټیلنټ شته دی چې په دغه ګراوند باندې کله د هغوی دغه لوبې وکتلی شي. خو بدمرغي دا ده چې زموږ د پښتنه معاشره داسې ده چې دلته کې هر څه ته خو یو موږ ډېر په تت نظر باندې ګورو، بل دغه زنانه چې کوم دی موږ لوبو ته نه پرېږدو. نو د دوی په دغه یونیورسټۍ کې دننه د لوبو دپاره وي سي پروفیسر بشیر احمد صاحب څومره توجه ورکوي او دوی مستقبل د زنانو څه ویني، څه به وایې په دې موقع باندې خپله پیژنګلو؟ زما نیم رخسار دی او باچا خان یونیورسټي سټوډنټ یم او انګلیش ډپارټمنټ کې یم. څه وایې د لوبو حوالې سره ستاسو په یونیورسټۍ دننه لوبې وي؟ او جی بالکل وي او دا زموږ لپاره ډېره خوشحالۍ موقع ده چې موږ ته دا ایونټ زموږ لپاره ارینج کو او انشاءالله تاسو به ګورئ مخکې هم چې دی نو موږ په دې ګیمز کې چې موږ ورکې حصه واخلو نو زموږ نه به نور هم خلک نور هم سټوډنټس فیمیل چې کوم دي متاثره کېږي او هغوی به هم انشاءالله راځي او دې ګیمز کې به حصه اخلي. د زنانو د لوبو ته خلک داسې زموږ د پښتنه معاشره کې داسې په بل نظر ګوري، تاسو څه وایئ؟ بس زموږ پښتون سوسایټي داسې ده چې هغوی د زنانو لوبې خو غټه خبره ده، ایجوکیشن ته ډېر په بد نظر ګوري. نو خو مونږ له پکار دي، مونږ فیمیل له پکار دي چې مونږ په خپله چې دی نو ځان انکریج کوو او په خپله مخکې ځو انشاءالله. نو په خپله ځان مخکې بوتل پکار دي. په دې شیزونو باندې پښتون سوسایټي دي زموږ د ښځو باره کې چې کوم تصور دی جوړ کړی دی نو په دې باندې توجه مونږ له ورکول نه دي پکار، مونږ له مخکې تلل پکار دي. سبا والدینو ته او جینکو ته څه میسج ورکوي؟ والدینو ته او جینکو ته دا ویل غواړم چې روزئ د کورونو نه روزئ بهر راشئ او په دې سپورټس کې چې دی حصه واخلئ او مخکې لاړ شئ. دا زموږ پاکستان پروموټ کول دي، دا زموږ د ملک دپاره دی. نو راشئ او خپل ملک خپل کلچر خپل سوسایټي چې دی دا پروموټ کړئ. تاسو هم د باچا خان یونیورسټۍ سره تعلق ساتئ، خو چېرې تاسو له موقع درکړي شي نو مخکې څومره پورې تللی شي؟ زم د باچا خان یونیورسټي سټوډنټ یم، سید عبیره سهیل مې نیم دی، بی ایس انګلیش کې یم. که موږ له مخکې موقع راکړې شوه نو موږ مخکې تللی شو. بیا که موږ سره لکه لږه شانخواري وکړې شوه ځکه چې زموږ د پښتنو کلچر داسې دی چې دلته هلکان مخکې لیږي جینکۍ مخکې نه لیږي. که زموږ میندې دي که زموږ سوسایټي ده نو موږ دلته کلچر داسې جوړ شوی دی چې موږ جینکۍ مخکې نه پرېښودل غواړو. نو که موږ له لږه شان موقع راکړې شوه موږ ته هم لکه دا خبره محسوس نه کړې شوه چې دا جینۍ ده دا به کور کې کښېنو، دا هلک دی دا به بهر وباسو. دلته که دا کنسپټ ختم کړی شو نو موږ هم مخکې تللی شو، موږ هم انټرنیشنل سطح باندې تللی شو. موږ سره ډېر مثالونه پراته دي چې موږ انټرنیشنل سطح باندې مخکې څومره پاکستان نه ګرلز تللي دي. نو زه پاکستان یې شو کړی دی چې پاکستان کې ډېر زیات ټیلنټ موجود دی. زیات ټیلنټ موجود دی. کتونکو خو چېرې دغه زنانو ته توجه ورکړی شي دا ښه ده. زموږ د چارسده کې یونیورسټي شته دی او د دغه یونیورسټۍ طالبات په دغه سرګرمو کې ډېره پوره دلچسپي اخلي، خو دوی ته مواقع ورکول پکار دي. دغه شانتې زموږ د چارسدي د سکولونو طالبات چې کوم دي هغه موږ وکتې، بیا د نجي سکولونو طالبات یې موږ وکتې. نو د نجي سکولونو ته لږ پرمختګ زیات و. ولې ته زیات و؟ چې هغوی ته توجه ډېره زیاته وه. نو پکار دي چې سرکاري سکولونو ته هم توجه ورکړی شي نو ډېره ښه به وي. مخکې به ځو زموږ سره اوسئ.